سمسور دی پرات لوسو ټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت ور باران رسول الله باران رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جاهلیت په زمانه کې د مدینې منورې خلکو د خوشحالي د لمانځلو لپاره دوه معلومې ورځې درلودلې. په دغو ورځو کې به دوی خوشحالیانې کولې او دوی به په لهو و لعب کې مشغوله کېدل. چې یوه د نوروز ورځ وه، یعنې د حمل لومړنۍ ورځ، او دویمه د مهرجان ورځ وه، یعنې د میزان لومړنۍ ورځ. په دغو دوه ورځو کې هوا معتدله وي، موسم برابر وي، شپه او ورځ سره برابره وي. نو د وخت حکماو او عقلمندانو دغه ورځې د خوشحالۍ لپاره مقررې کړې وي او ټاکلې وي. د اسلام په شروع کې صحابه و کرامو د هغه مخکینی عادت او رواج موافق په دغو ورځو کې د خوشحالۍ مراسم جوړول او لمانځل وغوښتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی په سختۍ سره منع کړل او د اسلام د تکمیل تر اصولو لاندې دوی ته د خوشحالۍ د جوړولو لپاره نورې دوه ورځې د الله په حکم سره مقررې کړې. یوه د کوچني اختر ورځ، بله د لوی اختر ورځ. نو معلومه سوه چې د مسلمانانو دین یو کامل او مکمل دین دی. د غم او خوشحالي لپاره خپل اصول او خپلې متعینې ورځې لري. ابو حفص کبیر چې زموږ د احنافو لوی فقیه او لوی عالم دی، هغه فرمای که کم کس د نوروز د عظمت او توقیر او لمانځلو په خاطر او نیت سره مشرکینو ته په تحفه کې یوه هګۍ ورواستوي، لکه څنګه چې دا د هغو د لمانځلو طریقه وه، د دغه کس د اسلام څخه د وتلو خطره ده او د هغه اعمال نیست او نابوده کیږي. همدارنګه قاضي ابوالمحاسن حسن بن منصور رحمه الله فرمایي که چا په دغه ورځ د دغې ورځې د لمانځلو او تعظیم په خاطر هغه شیان رانیول چې په نورو ورځو کې نه رانیول، دا سړی کافر کیږي. او که دغسې رانیول د دې ورځې تعظیم او لمانځلې مقصود نه و، خو بیا هم د تشبه په خاطر د کراهیت څخه خالی نه دی. باید انسان په دغه ورځ کې په اعتدال سره اوسیږي، نه غم وکړي او نه خوشحالي، بلکې د نورو ورځو په شان دا هم یوه ورځ ده، تیره به شي. همدارنګه قاضي خان، رد المحتار، در مختار، فتاوای هندیه، بزازیه، خلاصة الفتاوا، مرقات، محمودیه، موسوعه فقهیه او مبسوط دا ټول لیکي چې د نوروز د ورځې لمانځل دا سخته ګناه ده او د دې ورځې په لمانځلو باندې سخت رد کړی دی. مسلمانانو ته پکار ده چې د خپل شریعت، د خپل ثقافت، د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو او د خپل لوی او عظیم شناخت او پیژندنې حفاظت وکړي او د غیر مسلمو د تقلید او ړندې پیروي څخه پرهیز وکړي او په کامل او مکملې طریقې سره په اسلام کې داخل شي او د اسلام د دین آسانه حکمونه راخپل او عملي کړي. د ابو داود حدیث دی، راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینة ولهم یومان یلعبون فیهما فقال ما هذان اليومان
قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی نو دوی لپاره یعنی د مدینې خلکو لپاره 2 ورځې وي چې په دې 2 ورځو کې به دوی لوبې کولې، خوشحالیانې به یې کولې، دا ورځې به یې لمانځلې. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه ما هذان الیومان، دا کومه ورځې دي؟ هغوی ورته ویلې کنا نلعب فیهما فی الجاهلیه، دا هغه ورځې دي چې د جاهلیت په زمانه کې به موږ په دې کې لوبې کولې او خوشحالیانې به مو کولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې الله رب العزت تاسو ته د دې 2 ورځو په بدل کې 2 ورځې نورې درکړي چې هغه د دې 2 نه غوره دي او بهتره دي. یوه د کوچني اختر ورځ ده او بله د لوی اختر ورځ ده. همدارنګه هندیه لیکي وبخروجه إلى النيروز المجوس لموافقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم وبشرائه يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيما للنيروز لا للأكل والشرب وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذلك. نو ټولو فقهاو دا لیکلي دي چې د دې ورځې لمانځل لکه څنګه چې کفار او مجوس لمانځي او کفارو ته په دې ورځ کې هدیه ورکول د همدغې ورځې د تعظیم لپاره او د همدغې ورځې د قدر لپاره دا کفر دی. موسوعي فقهیه لیکي نص الحنفیه على أنه لا يجوز الإهداء باسم النيروز كأن يقول عند الإهداء هذا هدية النيروز والمهرجان. او روس ته بیا ورپسې لیکي وإن قصد تعظيمهما كما يعظمهما الكفرة كفر. او که د دې ورځې داسې تعظیم کوي لکه څنګه چې کفار کوي دا سړی د اسلام له دایرې نه وباسي. تاسو وګورئ در مختار او رد المختار 5م جلد 522 صفحه، بزازیه 6م جلد 333 صفحه، محمودیه 19م جلد 575 صفحه او قاضی خان 3م جلد 570 صفحه. نو مسلمان ته پکار نه ده چې دا ورځ ولمانځي او په دې ورځ کې یا د همدغې ورځې د خوشحالۍ لپاره دوی سفرونه ولایتونو ته کوي یا په زیارتونه ګرځي او یا میلې کوي. درود وایم پر تا تللی لارښود مصطفی تل ته مشال د دې نړۍ ته جمال